یو بزرگو 300 کال عمرو 300 کال خدای ته سجده لګولې لکه ورته راله چې یا الله ما ټول ازمکه د سجدو نه وېستا چې مالا به لا څنګه ځای جوړ کړي د شپې خوب ولید خوب کې سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده په دې لام باندې مد راخکلې ده الله دته تپوس کوي چې دا څه چل دی وې دا ماته چې زه کومه ورځ نه پیدا یم ما ته دا حکم شوی دی چې په دې لام دا مد راکاږه لا وایا څومره موده وشو ول 3 لکه کال وشو چې په دې لام مې دا مد راخکلې وې بیا وې د قیامت په ورځ براته حکم وشي چې اوس وایا چې الا الله لا معنا اس نشتا اس نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې بیا زویم چې الا الله کشتنو د غزاد ته بللا څوک ول سپ پتا پويږي چې دا ستالام باندې مدرې کاله وشو خدای ته څه قرب ول والله که پويږم چې دا خدای ته قبولم دی او کنه یو وای ناری کو د کټه کوزو غرزه ده او چې خدای ما هیڅ نه دی کړی قدرت ورته دا خو چې ته په 300 کال منځونو باندې دومره غاوره شي چې طالب په جنت کې قبضه جوړ یعنی ما ته چې تاسو شې نه زکه چې زما خپل کور نشته ما سره دولت نشته ما سره د اقتدار کرسی نشته نو زه څه شې نه تاسو شې زکه چې چرته لسل مرلې کور دې دې یا چرته معمولی غوندې افسری یا چرته ټیکاداري پیسې مې سي در سره ډېری نو ته څه شې شو او زه څه شې نه دا د غرور خبره ځان نه لاندې سړی ته سپک قتل یا چاته دا ویل چې ته څه شې دا د غرور خبره ده قیامت کې به رنگ پرنگ گناہونا در تا معاف شی او جنت تا روانی دا غرور با دی رونی سی او جہنم تا بدی بوسی واحد گناہ با پا قیامت کے دا یوئی واحد گناہ چه دے دا پارا با اللہ پاک دا بخنی اس لار نہ جوڑی سیوا دا دینا چه سڑے پی جہنم تا ہوئی نو دیو جنا یا تاسو باز سړی منځګزاري منځونه ډېر کوي یو سړی دی هغه منځ نه کوي او تا پړه کې تیر شو چې دا پلیت او مردار دی او زه پاک یم زکه چې دې منځ نه کوي دا پلیت دی او زه منځ کوم زه پاک یم نو ستا څومره ذخیره د منځونو چې دا هغه ټوله تباه شوه ځکه چې تا دته سپک وکړه یو دا قسمه درد دی پړه کې چې دا سړی منځ نه کوي یا نیک کار نه کوي یا بد عمله دی خدا زه کوشش کوم چې دې نیک شي چې جهنم نه بچ دې کې به اجر او ثواب دا شی چې زه منځ کوم او دا منځ نه کوي یو بزرګو 300 کال عمرو 300 کال خدای ته سجده لګولې لکه ورته راله چې یا الله ما ټول ازمکه د سجدو نه وېستا چې مالا به لا څنګه ځای جوړ کړي د شپې خوب ولید
خوب کې سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده په دې لام باندې مد راخکلی دی الله دې ته تپوس کوي چې دا څه چل دی وی دا ما ته چې زه کومې ورځې نه پیدا یم ما ته دا حکم شوی دی چې په دې لام دا مد راکاږه لا وایا څومره موده وشوه ویل 3 لکه کاله وشو چې په دې لام مې دا مد راښکلی دی وی بیا وی د قیامت په ورځ به راته حکم وشي چې اوس ووایه چې الا الله لا معنا هیڅ نشته نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې بیا زه ویم چې الا الله کشته نو دغه ذات دی بل نه څوک ویل څه په پته پوهېږي چې دا ستا لام باندې مد 3 کاله وشو خدای ته څه قرب ویل والله که پوهېږم چې دا خدای ته قبولم دی او که نه یو وایي نارې کو د کټه کوزو غورځېده او وی چې خدای ما هیڅ نه دي کړي قدرت ورته دا وښوده چې ته په 300 کاله منځونو باندې دومره غاوره شي چې تاله به په جنت کې کم ځای جوړي عزیزانو خدای پاک بانا غواړي بانا بشر حافی رحمت الله علیه یو بزرګو ډېر لوی سړی و دغه تصور یې په کې راغی چې ربا زما به څه حالي الله ورته وایي چې ستا حال به په خپل ځای هر څه چې وي هغه به وي ورشه فلانه شرابخانه کې یو شرابي دی هغه ته زما سلام ووایه بزرگ دی حیران شو ور روان شو شرابخانه ته دننه ننوتو فلانه چرته دی خلق حیران شو چې دا شرابخانه کې څه سړی ونیو د لاسه وخوځولو پاسه کم بخت بار رویستو ساده دې کړی ده چې خدای ته دومره قریب شوی خدای ما ته وی چې دته زما سلام ووایه سړی ورته په ژړا شوی دی چې ما څه کړي دي وی څه عمل دې کړی په دې مې پوه کا وی والله که نور پوه او په لاره روان ومه او په کاغذ باندې کلمه لیکلې پرته وه نو خاورو نه ګنده وه ما صفا کړه او پاک ځای کې مې کېښوه چې یا الله ستا نوم ولې په خاورو ګنده دی نو ست مې کړه او سینې سره مې ولګوله او په پاک ځای کې مې کې په دغه وخت کې د بزرګ ته بیا په زړه کې القا وشوه چې دې سړي ته ووایه چې تا زما نوم د خاورو نه پاک کړی و ما ته د ټول عمر د ګناه نه پاک کړی و جنت ته به دې لیږم عرض مې دا و جي چې الله صرف بانا قدر غواړي د قیامت په ورځ به وګورئ د دې منځګزارو قطارونه به وګورئ اوی شیخ صاحب تا خو به ډېر منځونه کول دا ته کوم خوا روان شو خدای دې ورک کا تاسو خیال نه لرئ قطارونه به وګورئ
زمونږ د دې ملک یو سړی تللی او کابل ته یو کوچي سره نوکر شوی و. منځونه به یې ډېر کول، خو چې کتو به د پټي په پوله به ولاړ او مونځ به یې کول. آخر کې چې دا کوچي ډېر اعتبار پې پیدا شه نو دته چیلی را پټې کړې. چې چیلی را پټې کړې نو کوچی ورپسې راغی او غاټ کوتک ورسره و او د دروازې له ولا را خلاص کو راوځه ویل ستا داسې داسې کړي په دا ډېرو منځونو باندې په لوړه به م ولاړ وې او په ناسته به م ولاړ وې او په پروته به م ولاړ وې او شپه ورځ به دې منځونه کول ظالم بچیا او نتیجه دې دا وه چې زما چیلی دې را پټې کړ. نو عرض مې دا و چې راشئ چې اوس درته د منځ ګزارو حال وښیم. هغه ورځ یو زمونږ په دفترونو کې یو بابو دومره ږیره تر نامه پورې اوږده وه. زه شاته ولاړ یم یو سړي ته وایي چې والله که ستا کار وشي چېرې تپوس دې کړی دی چې دله خو هم څه چای پاڼي په کار دي. دومره ږیره ما په دې اوږه ورته لاس کېښو، مال سلام علیکم. وی ویل په خیر. مال وی مه کوه اوس خبره در نوتې ده. ستاسو خیال راغی نو د قیامت په ورځ به وګورئ زمونږ د کتارونه چې مونږ به کوم طرف ته روان. عزیزانو عرض مې دا و چې سړی په رنګ نه سړی کېږي، سړی په رنګ نه سړی کېږي، سړی هغه دی چې خوی د سړو وي. کردار د سړو پیدا کې قسم په خدای دی چې په ظاهر بزرګانو ګورئ د شپې ډاکې اچوي او په ظاهر یې وګورئ انګریزانې ګیرې کلې سرونه یې انګریزي او د شپې شنې چای ځان ته په ترماس کې ایښي او ټوله شپه خدای ته په سجده پراتی او ورته جاړي. سهار چې وګورئ ته به وایي دا خو انګریز دی. ما داسې هم لیدلي او ما دام لیدلی چې او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې او د شپې خورې پردي مالونه سره د لویې ګیرې د شپې پردی اوبه په خپل پټي را سمول. دا زمونږ کار پردی کور کې غم زما اختر دا زمونږ کار دی. پردی کور وانېده او زما کور ودانېده دا زمونږ کار. نو مونږ انسانان نه یو، خفه نه شئ. رنګ ډنګ د سړو داسې کمال نه دی. کمال دا دی چې د سړي کردار او کرکټر د سړو شي او د انسانانو شي. مونږ کې انسانیت نشته. مونږ دم می دم سودا کو. زمون ژوند د چولو دکان دی. بچولې خرڅ کا او کور تزا مخکې کده چا خېټه کې په درد کیږي او کده چا بیړه تبا کیږي او کده زمون ژوند د اچارو دکان دی. ورشي دا کم دکانداران چې اچار جوړي هغه خومان او هغه چاټه پکې دو سیره پرسېدلې مګه پرته ای مګه
چار راځي ستا په دې بازارونو کې دا خلک خوري. لړمان د غوړو په ټیم کې مړه پراته د دکاندارانو هغه ټیمان په دې قوم خرڅ کړي دي او پې خورولي دي. لړمان دا د اورېدو نه یم ده. د مږو غول دلته د سپیغولو په سط کې او د سپیغولو هغه سط چې په ډبو کې بند وي او په تمامو سړکو بورډونه لګېدلي دي او اډورټایزمنټ یې شوی. هغه ډبې مې چې کولاو کړی دی پکې دومره د مږو غول راوځي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض دا هو چې یو مونږ نه دی په دې دکاندارانو په خدای قسم چې د اسپې غوښې د مردارې اسپې غوښې د غټې غوښې په رنګ کې دې دکاندارانو خرڅې کړي. مرداره میخه د دې خوا کلو نه یو راوړې ده او دلته هغه قصاب له زه اوس هم لاس نه ورکوم. 15 کاله وشو چې لاس راکړي زه بیا لاس وینځم، زه هم بیا یې څه ارامتوب نه یې کړی. مرداره میخ مشهور کبابي چې دا تاسو ورځئ او پې ځان وجنئ، د هغه دکان سره ناست یو میخ والا راغی. ما ورته ویل میخې خیر وی جی هغه ورځ خو غرق شوم. په 8000 مې میخ اخیستې وه او بس د شپې ناګهانه مړه شو. مال څه دې کړه بیا؟ ویل د ناغې ورځ وه بس دا کباب والا له مې ورکړه، چاړه مې پیاسې راخ کو، په 2000 مې دله ورکړه او د په واورو کې کېښوه. چونکې سربه ډېره وه نو دتې بیا کباب پاخه کړه او دې خلکو وخوړه. نو مې ځکه نه علم چې پرېږدی چې خورئ یې. تاسو خیال راغی چې نو عرض مې دا و چې دا د انسان بچي دي یا دا انسانان دي؟ مونږ خو دا وایو چې دا بمونو دماکې چې څوک کوي دا انسانان نه دي، دوی کې انسانیت نشته. که انسانان وای نو دې ګناه به د قوم بچي ولې پیکه کولې؟ دا اوس انسانان دي. لیکن دا د کافر بچي چې دي د پیسو دپاره دا کار کوي که نه کوي؟ پردي بچي د پیسو دپاره تیکه تیکه او کباب کی، نو دا اوس انسانان دي. نو چې څنګه دغو ته مونږ انسانان نه وایو چې دا انسانان نه، انسان چې حیوان به هم داسې رضالتونه کي لکه نن ستا په ملک کې چې انسانان کوي. نو دغسې اوس دا دکاندار انسان دی چې چاټای کې مګه پرېوتې ده او هغه اچار زه پوهیم چې دا به خلک علي او خوري به او بیا په دکاندارانو خرڅوم چې زه ولې چاټای تاوان وکړم، مګه دې وي پکې کړه. دا انسانان نو عرض میں داؤ جی چې سړی صرفه نه کوي چې د چا وس برش. دا مونږه چې لږ داسې ځان ته دا خون پنجو صاحب نوسي وایو که نه، مونږ وس نشته. وس دی زمونږ دې کلي کې یو بزرګ دی مړ شو، اوس لګیا وو
کله دی جماعت کې، کله غاخوا جماعت کې، کله بل کې مولیان دسې مال خان به یو سړی مې ولا مسلاتی کړ. ما وی چې یو 200 روپو لوټونو غوټه جوړه کا او دته داسې ټیم کې مخې ته واچوه چې شاته یې زه یم. جماعت نه لږ را دې خوا دا چل ور سره وکړو چې اونکو اوس ورپسې زه روان چې وډه داسې وکاته نو خپای پې کېښو چې خپای پې کېښو نو خپک ګرولې بانه کړه او داسې ور ټیټ شو نو هغه ته راواغست اوس په ناستې چې داسې وکاته هغې کې خو لوټونه نو غاب چې دې ځای کې بډې ته دغه ما د سټه وړي چې د سټه مې ونیو مال دا څه دي ویلې څه مشتم بیا په بډه والې وي خپه مې ګروله مال دلته مانه څه پرېوته ویل څه در نه پرېوته مال غوټه رانه د پیسو پرېوتې وه ویل غوټې کم ځای دي دلته لیونی خو نه یي خیر جی زه پې زور کې لږ تکړه ومه د بډې ته مې لاس ور واچولو غوټه مې ترې وویسته مال دا و ویل څو پیسې دي پکې حال ووایه مال 200 روپۍ دي چې پرایم منسټر د هغه مخکې 200 روپۍ به دې ګیرې نه مې داسې ونیو مالس به زما مخکې د بزرګۍ خبرې کې ویل خدای قرآن ته وګوره چې یو مې نه شرمې بس څه چې وشو هغه وشو ما زما مخکې خو بیا پتېږي نه که نه ویلې نه نو عزیزانو زمونږه د پیشو ورونه یو وایي پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه وي پېښه زمونږ واس نشته کینې ټرایي وکئ په دا لوی لوی انسانانو باندې تجربه پې وکړه انسان او مولانا نصیر الدین غرغشتوی د افریقې سیټان راغلی و زه ورسره ومه زه د اورېدو خبرې تاسو ته نه کوم غرمې روټایم د مولانا صاحب په ځای کې وخوړه نو شملې راوویستې او ورسره د تنور روټۍ وه چې روټۍ مو خوړه د افریقې سیټانو ورته 50,000 روپۍ راویستې دا نن نه د 20 کالو مخکې خبره تاسو ته کوم 50,000 روپۍ راویستې نو مولانا صاحب ورته ویل دا څه دي ویل جی دا هدیه ده هغه ورته وویلې چې سیټ صاحب داس چل دی چې حضرت علی په یو څو غریبانو روټۍ خورولې وه او بیا ورته حضرت علی وویلې چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دا روټۍ مې د خدای د پاره در باندې وخورولا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اراده مې نشته چې د دې بدل راکړي یا زما شکریا ادا کړي نو ویل تاسو زما د کور روټۍ وخوړه او شملې مو خوړې دا پیسې که زوالم دا به د روټۍ بدل شي ډېر زوره سیټانو لګولو ما ورته ویل مولانا صاحب وایلی جي دي خفه کېږي ما ته ویل ته هم ملای تېتې واله په لار کې بیا زه یې ولې واله
پښتو کې ما ته وایي چې بچیا دا اوړه مې په قرض اغوستي چې دا تاسو روټۍ وخوړه او دا شملې مې د پردي کوره درته غوښتي ما کره نه وي او 50,000 روپو له لته ورکړه. دا هغه انسانو چې حدیث به پڑھاول او د ورځې به کوم حدیث کې ورته اشتباه وشوه نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویل چې نصیر الدین کوم حدیث کې چې تا ته اشتباه شوی حدیث داسې دی. پیغمبر به ورته د حدیث او تصحیح د شپې کوله. نو لوی مقام ته به نه رسېدا. خوب کې ملائکو ونیو خدای ته پیش کو ورته نصیر الدین په توحید کې رسالت تالی کړی دا وی یا الله مالی کړی دا نو الله ورته وی چې زه ارسنه درته معاف کړم. انسانان دا خلق ته خو جمعات لراشه شراب دي تا خرڅ کړي خزو سپلایر دی ته هیروین دی خرڅه غل دی ډاکو دی په منبر محراب کې بزناستم او تبراشه غله غوندې بل حضرا کې دي دعا نه بمنو باسي اگر پیرانو له خلک پیسې کې چې سبه داونه بمنو باسي زمونږ دا پریدي نه دا خدای قمقت دومره د سړي زوی نه خدای دې کور ران کچې ته ټول ورځ په نور باندې مزدوري کې بیړه دې غر کشو دا د ترکو سنډا چې دې په یخ کوټنۍ کې ناسته او هغه پیسې د بچو د خولې نه وباسي ورو چې سبه داونه به مې نه وباسي داونه به مې نه وباسي کور دې وران شه د هغه پلار او د نیکه دې خونه ورانه دوا دې ځان ته وکړي چې دا پردو پس خوردو نه بچ ټول حلال او مردار او زکاتونه او مردارۍ خوري لګیا شپه او ورځې طالب دوا کوي چې د چا شپه او ورځ حرام خوراکي داغه دوا قبلي دعا دا په سرکونو چې ګینتی او بیلچی وهي او دا ویانه پاکي دوی ته ورشه او ورته وایي چې دعا راته وکړه زما دې په خدای قسمي چې زمونږ نه یو په کروڑ د هغې خدای سره تعلق زیات دی یو په کروڑ د غریب او د اوږې او د مزدور او د خدای په منځ کې هیڅ پرده نه دعا هغه چا ناله چې دا ګاډي راکاږي مزدوران وي دا د ریړو ګاډو ته ټوله ورځ ولاړي ماسپښین نه بعد مونږ په کول لاندې وده شو او دوی د ماسپښین نه بعد د دیوال سوري ته ولاړي ځای ته ځای چڼکاو کړي او خټکي یا هندواڼې یا دا څیزونه خرڅوي دوی نه دوا هلئ دا ګمنځې او دا سنتو صاحبه دا لواڼی غوا دغو نه دغو دا ځان له د خدای په قهر اخته دي مزدور نه دوا د مزدور لاس وګورئ چې خنډو خاري نو سپې کا چې روټۍ د دغه لاس خوند کوي دا د محنت او د مشقت لاس کی مونږ لاس مونږ ځای ته یو پیر راغلی و نو چې هغه زمونږ نیکه و هغه وایي چې یاره چې لاس مې ویر کړه لکه معلوم شوله مې چې لاس ویر کړی نو کم لاس چې محنت نه کوي لاس پوست خوري که د ښځو نه زیات پاسته لاسونه د چا دي بیا خو هم ټول ازبر او بیا دا په صدر کې چې کومې دا رړۍ ګډې ګرځي هغې له لاس ورکه ته به وایي چې په مالوچو کې ور وغورځېدم ټول ازبرګانې شو ځکه چې لاسونه یې پاسته دي هغې د پوستوالي دپاره نور د ربړ څیزونه هم ځان پورې تړي عام بزرګان شو
قربانې کا دا هغه لاس نه چې کوم لاس ټوله ورځ مزدوري او محنت کوي. نو عزیزانو مونږ په دې قهر ځکه اخته یو چې مونږ کې انسانیت نه دی راغلی. که مونږ د انسان تعریف وپېژنده او مونږ انسانان شو نو اس مشکل نه دی چا به زمونږ مخې ته ټینګي.